الرحمن الرحیم. دا یو ډېره افسوسناکه حادثه ده او موږ ټول په هغې باندې دردمن یو. د دې وجې نه دې ځای ته راغلي یو. مولانا حمیدالحق خو داسې یو سړی و چې هغه نه چاته ضرر رسولی و نه چاته نقصان رسولی و او نه هغه د دې څیزونو والله عالم چې هغه ولې ټارګټ شو او هغه سره ولې داسې حادثه وشوه. الله دې د هغه جان ښایسته کړي او الله دې د هغې ټولو پسماندګانو له صبر جمیل ورکړي. زمونږ ورور و، زمونږ ملګری و، زمونږ دوست و، موږ ټول په هغه باندې دردمن یو او الله ته فریاد کوو او نورې فیصلې د الله په لاس کې دي. په حدیث کې راځي چې کوم ځای د مرګ مقرر شوی جعل له الیها حاجتا، الله هغه ځای کې ورله څه کار پیدا کړي او هغه ځای ته لاړ شي او سایه وخیږي دله به الله دغه ځای مقرر کړی و. الله دې مخې ته رڼا کړي او الله دې هغه جهان ښایسته کړي او پسماندګانو له دې الله صبر. مفتي صاحب یو کوېسچن کومه چې د علما ټارګټ کېږي چې دا زمونږ د دین ستنې دي او زمونږ بچو ته هغوی ته تربیت ورکوي، ولې ټارګټ کېږي په پاکستان کې علما؟ دا سوال خو موږ هم کوو چې بدنامي راځي نو هم په علماو راځي او ټارګټ کېږي هم علما. چې بدنامي راځي نو په مدارسو راځي او چې ټارګټ کېږي نو هم مدارس ټارګټ کېږي. لکه دا تاسو په خپله باندې وینئ. نو په دې موږ هم نه پوهېږو چې مولا بدنام شو، طالب بدنام شو، پټکی بدنام شو، مدرسه بدنام شو او دردمند هم دا مولا او پټکی او طالب او مدرسه شو چې دا څه شی دی. په دې لږ سوچ پکار.